واده خلق ولې نه کوي؟ د دې دوه درې وجوهات دي. دا نن انټرسټینګ موضوع ده. ټولو د شغوت کې غوښتی دی، ته وایې چې چېرته د زکات پیسې تقسیمېږي او فارمونه تقسیمېږي د بې نظیري. او تېر ځل د جهاد بیان و، ټولو صدقه پې نه کول، ویل وروره دا خو د مرګ خبرې دي، خدای دې خیر وکړي. هېڅ خبره نه ده. ستاسو د خوشحالۍ دپاره عالم څه ته وایي؟ عالم هغه پرزې ته وایي، هغه مشین ته وایي چې د دې غریبانانو او د مالدارانو هر چا له یو شان خوشحالي ورکوي. نور خلک مالداره کسان ګوري، امام د پاره ټول کسانی، غریب هم پکې، مالدار هم پکې، هر څه ناست، هر یو ته ګوري غریب، او کوشش کوي چې هر یو سړی خوشحاله کړي، لطیفه کوي، فضیلت بیانوي، وعید بیانوي چې هر سړی خوشحاله شي. بیا هم مولا تباه دی چې کوم سړی د ټولو غم کوي، هغه اکثر بې یار او مددګار ځان له ولاړي، نه څوک ووټ ورکوي، نه څوک نوټ ورکوي، او نه څوک کوټ ورکوي. خو هېڅ خبره نه ده. بهرحال عزتمندو موږ به بیا هم تاسو سره کوشش کوو، ځکه چې موږ د کوم پیغمبر د وراثت چوغه اچولې ده او پټکې په سر کړی، هغه موږ ته ویلي دي چې فرق به نه کوې. ته به د کافر دپاره چې کوم سهولیات بیان شوي دي هغه به هم بیانې. مسلم خو پرېږده، د ځناورو دپاره چې کومې خبرې او سهولیات او خوږې خبرې بیان شوي هغه به هم بیانې. مسلمان خو شهزاده دی. نو د دې وجې نه عزتمندو موږ هر مقتدي ته او هر انسان ته د شهزاده په نظر ګورو. دې ته روحاني اولاد وایي. نو دوه درې د وجې نه عزتمندو نکاح خلک نه کوي. کله خو د غریبۍ د وجې نه کوي، وس داسې نه کېږي. نو زه دا خو یو د الله د طرف نه امتحان دی. نو د دې حل خو شته، یا قرض والا یا ډے نایټ سروس شروع کا کار کوه که نه، وجي غریب یم څه کار کې، نو بس وروره چې کوم دی جي سهار ځم او غرمه واپس راځم. نو دا بل سړی مالداره سړی ماسخوتن دکان نه ځي او ته غرمه ځې، ولې؟ خو دقه شان ته ماسخوتن ځه که نه، بلکې د شپې هم چېرته چوکیداري شروع کا. بعضې مارکیټونه نو بس هغې ګیټ کې صرف سملاستل غواړي، د شپې اوده اوسه، خو هغه ګیټ سره ځان تړه، ځکه چې هغه ګیټ هم کولاو کړي او ته بیا هم ودوي، نو چې څه نه څه خوځېږي را خوځېږي. نو عزتمندو د شپې محنت شروع کا. آنلاین کاروبارونه کېږي د شپې، دلته چې شپه شي هغه ځایونو کې ورځ شي، څه شی اخله او هغه خرڅوه. آسان کارونه دي. واټساپ ګروپ ځان له جوړ کا، فیسبوک باندې دلته پردي شیانو تصویران وباسه، خرڅوي. دا ځوان بازار کې میلاویږي، د چا په کار یې ورته رسولی شي، پردي شیان هم خرڅولی شي. خو عزتمندو په دې وخت کې چې کوم سړی غریب پاتې کېږي، دا به انتهایي بېوقوف کس وي، انتهایي قمقل یا سست کس وي، دا به خواري نه کوي. دویم نمبر عزتمندو نکاح نه خلک د دې وجې نه یېرېږي چې غیر دینه خلک چې کوم دی دا کوشش کوي، وایي واده ته ضرورت نشته دی، دا تا باندې ډېر غټ بوج راځي. هغه ته وایي زه په خپله په معاشره باندې بوج یې منو، پرېږده کېدای شي دا ښځه راسره دا خپل بوج اوچت کړي. دوه کسان خو چې شي خو بیا خو کار اسان شي که نه، یو کس ته بوج اوچتول ګراني. نو که ته مثلا بېکاره پرځئ، نو که الله دله ښایسته ښځه درکړله، تکړه ښځه درکړله، نو هغه بوج به دې نیم شي. نو د دې وجې عزتمندو الله رزقونه دا عزتمندو په نومونو لیکلي دي، د هغې خپل قسمت دی، ستا خپل قسمت دی. نو چې تا هغه ځان سره راوسته، ستا قسمت ورسره نه نیمېږي، ډبل قسمتي شوې. نو د دې وجې عزتمندو غیر ملکي لکه اوس هندوان دي او دا یورپي ممالک دي، هغوی وایي کوم سړي چې واده کړی دی دا سیکنډ ریټ سټیزن دی. وایي کوم سړي چې واده کړی دا 2 نمبر شهري دی، دا کوم چې ودونه نه دي کړي دا 1 نمبر دي، ځکه وایي دوی باندې دنیا بوجونه نشته. دا کوم چې واده نه دی کړی نو داسې ټولې پیسې جمع کېږي، د خواري ډېرې، توجه یې کاروبار ته ډېرې، ټول کار وایي دا کوي. او دا کوم چې ودونه کړي دي وایي دا تشپاڼې ګروپ دی، هغه دې ته تشپاڼې وایي. او موږ چې چا واده نه کړی موږ هغه ته تشپاڼې وایو. او د ظالم بچیا په دې ټوله دنیا کې چېرته یو جینۍ یو تکه تور هم ستا په قسمت کې نشته، ستا نه فقیر سړی نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مسکینون مسکینون مسکینون، 3 پیرې وایي، وایي ډېر غریب مسکین دی، ډېر خوار پاړق دی، ډېر خوار پاړق دی، ډېر خوار پاړق دی. من لیس له امرأة، چې د چا ښځه نه وي د ده نه خوار پاړق سړی په دنیا کې نشته. نو د بعضې کسانو په کور کې تور سري ناستې دي د هغوی نشته، او بعضې دلته خړ سري ناستې دي د هغوی نشته. او بیا وایي مسکینتون مسکینتون مسکینتون، وایي هغه ښځه هم ډېره خوار پاړقه ده،
او ډېره غریبه ده. مسکین سړی پښتو کې اردو کې وایي ډېر مسکین سړی دی وایي هلکه ورکوله. نبي علیه الصلاة والسلام دا ښځه ډېره مسکینه ده، یو میړه یو هلک ورکوي که نه، یو تور دي یو ګوټ دي یو شل دي خو ورکوي وله څه که نه، دې مسکینې ده غریبې ده. من لیس لها زوج، هغه ښځه چې د هغې خاوند نه وي په دې ډکه دنیا کې. وان كانت كثير المال، اگر چې مال سره ډیر زیات دی. نو د دې وجې عزتمندو او یو وجه د واده نه کولو دا ده چې د لطیفو والا کسان نه دي چې کوم لطیفې کوي او فني کسان دي. نو هغوی کله ناکله هسې ښځه پسې یو لطیفه وکړي چې دا یو بلا شان ده او دا داسې ده، نو بس دا سړی په زړه باندې والي وایي لکه دا خو ډېره غټې خیسي دي. یو سړی هغه د دې وجې نه واده نه و کړی، یو ځل چې ته وایي د دوو ښځو جنګ و، هغه غریب هغه جنګ خلاصو، نو هغه یو ښځې پکې دا د دې سامان نه ونیولو، بس چې رایې کړو بس هغه ویل وروره دا خو غټه لانجه ده، بس هغه درد بچو ته رایېدو خدای دې غرق کړي دا ښځې وایي د دې دغه نه کوو. ډېر غټ سړی و، ډېر مشهور کس و، ما ته چایات کو به راته ویل خو د فلانې سړی چې واده نو به دې والې لکه بس هغه زور درد بیا را تازه شو، لکه په سرلي کې چې کوم دي زړه دردونه را تازه شي. ګوره دا د ګپ شپ خبرې دي، خو دا د عزتمندو د عبرت خبرې دي. واده نه بغیر سړی عزتمندو ډېر کنډم ښکاري. ماشاءالله زموږ دا پښتانه په دې کې ښه دي، واړه واړه هلکانو ودونه کړي دي، دا وګوره ټول دوکانونه ماشاءالله په دې وړو وړو هلکانو آباد دي، دا ټولې پیسې د هلکان ګټي. او پلار ښه مزېدار حاجي صاحب غوړ لاس په ګیره راکاږي او قوله په سر کې او تاویږي را تاویږي، مزې وکړلې زموږ دې خلکو. خیرات کولی شي، واده روټۍ کولی شي، مشر یې چې کوم دی عزیز ولی رشته داري کولی شي، چې کروڑ درې څلور پنځه بچي دي، کور یې آباد دی، بچي خوشحاله دي، په ټایم بچي کور ته راځي، ځکه ناوې له ځان را رسوي. او دا نور لونډا چې لړ شي بس موبایل کار کوي، کله یو جیني ته ګوري کله بل ته ګوري، او د خولې نه ورته دا لاړې رواني، او نور خو تاسو ته پته چې نورو سره څه کېږي. دا عزتمندو د عبرت خبرې دي. نو دا بعضې کسانو دا ښځه هسې بو پیش کړې ده چې دا بو دی، بلا ده، نو د بلا نه خور سړی یېرېږي، او بلا اوسه پورې چا لیدلې نه ده. نو یو څو لطیفې دي ښځو پسې مشهورې دي، نو د دې د وجې نه دا هلکان یېرېږي. وایي هلکه یو سړي یو ځای کې چې کوم دی یو ښځه وه او هغه مړه شوه، نو ټول یاران دوستان دغه ښځې دغه له ورتلو، سړي سره چې کوم دی د تعزیت دپاره ورتلو، نو هر سړی دې تپوس کوي دا ولې مړ شوه؟ وایي یار موږ سره یو سپی و او دا یې وچیچله، سپي وچیچله او بس د هغې زار خطرناکې مړه شوه. 3 ورځې دعا وشوه، امین 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 امین. وروڼه 3 ورځې پس هم دا خلک دعا له ور روان دي، 3 ورځې پس خو دعا ختمه شي که اوس خلک حیران دي چې هلکه دې کور کې دا مړې خو هر چا کله کېږي. نو چې تپوس یې وکړي چې هلکه دا څه چل دی، وایي دا دومره خلک دعا راوړي، دا دعا له نه راځي، وایي دا هغه سپي له راځي. هر یو سړی وایي چې یو شپې دی موږ له راکړه چې موږ یې ځان سره بوځو، چې زموږ دې ښځې له خلاص کړي، ځکه موږ هغه بلا نه یېرېږو، بل حل یې نشته دی. نو زه به ورته وایم چې دا سپی مې څوکیدارۍ دپاره اوس دی، نو دا زموږ به دا ښځه به موچیچي، نو موږ به هم د دې بلا نه بېغمه شو. وایي دا دې سپي دپاره راځي. دا حال دی. یو سړي ښځه مړه شوه، سړي ته تپوس وکړو هلکه ولې مړه شوه؟ 3 ورځې دعا وشوه، بیا هم دا خلک ور روان دي، پینډې پینډې خلک. تپوس کوي ولې؟ وایي جي دا بس چې څکلی و تور چې پیو والا چې پتې چې واچوله بس هغې چې اوس خو مړه شوه. وایي دا خلک ولې راځي؟ وایي دا هر یو کس د دې دپاره راځي چې دا پتې دې د کوم دوکان نه اخیستې دوکان راته وښایه، د دې دپاره راځي. او کله کې د سره پاتې نو موږ هم د چیو دپاره لږ راکړه چې موږ به هم چی په هغه ګوره دې بلا نه خلاص شو. نو دا خو هسې قیسه وي، دا خو هسې لطیفه وي، داسې رښتیا خو نه وي. نو ټول کسان یې د خندا دپاره کوي. نو دا نوجوانان چې دا ولي وایي لکه دا ښځه خو ډېره بلا ده، او دغه رنګې عزتمندو. او کله ناکله پلار هم کور کې په وړه وړه خبره کنځلې کوي، والله زموږ پلار یې هم ښه نیولی دی. نو کور کې ډېر ښځې سره پریشاني مه کوئ، ډېرې کنځلې، ډېر ټینشن والا زندګي مه تېروئ. دا بچي را هر څه نوټ کوي، هغه وایي چې زما پلار ورته نه دی ټینګ شوی، نو زه به ورته څه ټینګ شم. نو زمونږ هغه کردار او زمونږ هغه عمل په بچو باندې اثر کوي. نو دا هسې عزتمندو کمزوري خبرې. بل کوم کس واده نه کوي،
کم کس چې کم دی چالباز کسی دوکمار کسی او ډیر اخوا دیخوا کارون دی چې زړه کېږي دا واده نه کوي. ته به وایې چې ولې نه کوي؟ چالباز سړی ولې واده نه کوي؟ هغې د دې وجې نه کوي عزتمندو دنیا کې یو حقیقت دی، د ټولو نه زیات انسان د ښځې نه یریږي. هغه د مینې د وجې نه وي، د محبت د وجې نه وي، د عزت د وجې نه. یو یره د عزت او د مینې او د محبت د غیرت یری، لکه د پلار نه چې سړی یریږي نو د دې وجې نه خو نه یریږي چې دا بدماش دی. هغوی که دنه ونه یریږم نو خلک وایي ته ډېر بې غیرته انسان یې، پلار قدر دې زړه کې نشته. د ښځې نه انسان عزتمندو د مینې د وجې نه یریږي چې دې ټوله مینه ماله راکړې ده، د پلار کور د رور کور هر څه پرې غوستي دي، صحیح سوچه سالمه مینه ماله راکړې ده. پلار کله کله میش کړه یو شپې نیم لځي یا هفته بعد ځي، نور ټول عمر ماته تېروي. نو د دې وجې نه دا سړی یریږي که زه اخوا دېخوا خوله وامه نو بس بیا د ښځې هغه مینه ما سره ډېره کوي او زما مینه کې به فرق وي، نو د دې وجې نه یریږي. دا یاد لري عزتمندو چې کوم انسان ځان ټیک کول غواړي بس دا دې واده وکړي. ولې؟ ځکه د ټولو نه لویه بدماشه دا ښځه ده، د ټولو نه لویه تانیداره دا ښځه ده، د ټولو نه لوی ایس ایچ او او ډي ایس پي دا ښځه ده. دا کوم سړی چې واده نه کړي د ده چل ول ته یې راځي، هلته خوله ووه دلته خوله ووه بل ځای کې خوله ووه. زه اواز والا څه نشته که نه، پلار نه خو نه سبا څوک نه یېرېږي، نه غریب پلار بچو پسې لس بچي کم پسې به ګرځي. مور خو غریبه نه شي که دی، مور ته خو چې به دا یو خبره وکړي مور یې بس نن مې ډېره سخته تېره کړې ده په دوکان کې، مور یې ځان قربان پرېږدې بچي سبا مزه. او حالانکې دا ټول وروستلې کرکټې کړي اخوا دېخوا ګډېدلې او راشي مور ته وایي ډېر سخت مې هډوکې خوږېږي، مور وایي ځان قربان. او ښځې ته چې وایي زه سبا کار نه ځم ولې وایي خیر شه که نه دا بچي به زه ساتم او دا کور کې چې دا زه کارونه کوم بس ټیک ده ته د کور کارونه وکړه زه به د بازار والا وکړم. ډېرې ښځې دي بازار کارونه کوي او کپړې خرڅوي فلانې خرڅوي او هغوی خاوندان کور کې کېنولي وي، دا روټۍ پخوه چټني جوړوه سلاد جوړوه او هغوی پکې ښه خوشحاله دي. خو موږ ته خو دا بېغیرتي ښکاري که ولې داسې کارونه کوي؟ ښځه تا سره کمزوري نه کوي، په تانیداره فورم سره حساب کتاب شروع کوي. نو د دې د وجې نه سړی ایکټیو وي ټیټي. یو سړي موبایل میلاو کړو نو موبایل کله ناکله دا بل کس موبایل بند وي نو هغې باندې د ښځې اواز راځي نو بس په هغې باندې هم ښځې ولخه پوره کړه وایي ښځې څه دې خبرې کولې او غر ککا دا په ټلیفون باندې هغه کمپیوټر اواز راغلی دی وایي ښځه وکړه نه. نو ستا حفاظت کوي چې زما دا خاوند چېرته ګډ وډ نه شي، سبا به او داسې ډېر کسان دي د خپلو بچو فکر نه کوي، نورې اشنایانې پیدا کړي دي، خپل بچي دې پاتې خپله ښځه دې پاتې. نو ګوره دا ټوله تانیداري چې کوم دی دا ښځه کوي او د کور کارونه خو جدا دي او ستا په عزت باندې چې دا وران نه شي ګډ وډ نه شي خیال ساتي. نو د دې وجې نه عزتمندو او بله خبره دا ده چې د ښځې کنټرول کول انتهایي آسان دي. اکثر خلک تپوس موږ نه کوي یاره دا مولیانو نه دا ښځې طلاق نه دي چې دا ولې او د دوی نه دا ښځې خوشحالې. نو نن ته خپله قسم راس کړو خو شی ریکارډ کېږي چې ته زموږ کورونو ته ونه رسېږي. یو چلم زده کړی دی چېرته هغه باندې ښځې پوه نه شي چې راشه دا مولا خو زه پورې موږ سره دا چلونه کول او اوس یې دې مقتدیانو ته هم ښایي. نو بهرحال عزتمندو خو څه یاران یې نو یارانو ته خو به د راز خبرې کې که نه، اگر چې تاسو مولیان یاران نه ګڼئ نه سلام کوئ نه دعا کوئ نه څه کوئ. ابل یو مولا و نعت یې وویلو نو هغه کسانو ته یې وویل د حاجي صاحب هم ناست وو وایي لږ وخوځېږئ راوخوځېږئ نو د هغه مطلب دا نه و چې وخوځېږئ مطلب وایي لکه څه دغه راوباسي وایي لږ وخوځېږه مو دې دا نه خوځېږي. نو زموږ هغه خوځېدل مراد نه دي، هسې عزت سلام دعا د زړه عزت. نو عزتمندو څه مسله مې کوم مولیانو نه ښځې ولې خوشحاله د دوی جنګ ډېر نه راځي. نو عزتمندو ښځه الله قمقله پیدا کړې ده، تاسو ته پته ده که نه هن ناقصات العقل والدین حدیث دی وایي د دې دین هم نیم دی، لکه بیماري پرې راشي مونځ نشته روژه نشته ډېر کارونه پرې نشته دی او دقه رنګې د دوی عقل هم الله کم پیدا کړی دی. نو بعضې سړي وایي الټه اسلام باندې اعتراض کوي وایي یار دا ښځې ولې خدای قمقلې پیدا کړي موږ که پوره درته پیدا کړی وی والله که ورته ټینګ شوی وی د دې نیم ته نشي ټینګېدی د دې پوره ته به څه ټینګوې خو بس
شیخ پریدا چې په خوله دې بهتري ده غلی شه نیمې ته ټینګېږي نه ټوله ورځ بار ګرځي چې دکان دې چوټي هم شي کور ته نه ځي نو دې نیم عقل والا ته نشي ټینګېدی نو پوره ته به بیا څنګه ټینګ وی نه چې دا دوه ښځو والا دا درېو ښځو والا به ځایالي یو ځل یو کس راووته د کور نه دواړه لستوڼي شلېدلي نو چې کور نه راوته یو ښځې ته یو نیولې او بل ته بل نیولې او لستوڼي دننه پاتې شو دا باقي کمیس د بنین په شان باندې پکې بار راووته هی نو مولیان نو ولې ښځو سره به دوه کار کوي عزتمن یو به د ښځې صفت کوي د ښځې به څه کوي او ستاسو داخلي په صفت نه دلته د 3 روپو شی خرڅې د 10 روپو شی او د صفاتونه او د صفاتونه او التر د الله غونډي منډي ګلالي خسته خزه درکړی دا چرته دا غیر د سترګو صفاتونه کو داغه د زلفو صفت دیونه کړلو او دلته د پلاسټیکي سيزونو صفاتونه کې د سي تاسو ټول کوي کنه په دې ګیره باندې په دې 10 روپو شی دې 1 نمبر شی یعنی خرابو کې 1 نمبر ده دلته سره دا وي نو بهرحال د خزي په صفت کې عزت دریم نمبر دا دی عزتمنو خزي سره به مینه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ما تر المتحابین وی ما د خاون او د خزي په شان د محبت والا جوړه چرته په دنیا کې نه درېدلې د محبت ډیر اعلی شاته دی یو د یو ځای بل د بل ځای ټول مر یو بل سره تیر کې عجیب خبره ده کنه بعض وخت د بل ملک سره انسان واده کوي او یو بل سره ټول عمر تیر کی څومره عجیب محبت او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی تزوج الودود الولود چې کومه خزه کې مینه ډېرې اقې سره واده کوه او کوم بچی راوړي دا بچی مینه ده تا چې بچی کومه خزه درکې کنه نو ستاسو د ژوند بالکل عزتمند خوشحالي دوباله شي نو د څه خلکو څومره اثر نکته ودود او ولود ودود وی مینه ناکه خزه او ولود ویل کېږي بچی راوړل کې خزه سره کوه نو دسه چې ګوره یو کرکټ ټیم یې دره جوړ کړی او دوی مینه پکې زیاتې اوس مینه به څنګه معلومه خاندان نه پته لګي علاقې نه پته لګي دا کور نه پته لګي دوه درې پیرې چې تا کلار شي میلمه شي او عزت یو کی خاطر تواضع یو کی خبرونه پته لګي د دې طریقې نه پته لګي نو خځې له عزتمندو عزت ورکوي او صفت کوي بس بیا په خپل ټکی موږ مولیان له څو سنت ته واده دې فلانه دې دلته دکان جوړیږي یو مټی مراله راځي منګه ټیشو پیپر کې یا رومال کې تاو کو بجو کې ځان سره واچو بس سبانو کو یار مال خنه دے نو پکې شکم نه اوس من خو مټیان نشو را کوړتا دومره وسم نه کی د مولیان درته یادو نو بس ورته قیوم میټی د بازار کې چې دعا کړی هغه تاو کی شاپر کې یا ټیشو پیپر کې غریب تاو کی کله هوسه کې اوس بس کوړه نه شي هغه چسته تلې بس پلاني د زوی سنتونو د بادام ګل ماما نه دکان افتتاح ما دې څه راوړي او دا غریب څه راستې نشي صبر وکړه کنه دغه وځب تلاسي او هغه یو لډو لرو واسي تعالی بس هغه خدای په یو لډو باندې ته کوي کنه مینه خو په یو لډو کېږي کنه مینه هغه ته پته لګيږي چې دا مولا الواخور دی او دغه دا خوګه دومره خوخه ده چې دا یو میټي د دکاندار ورکړي او دا التدنه دی خورلې نو ته خو لوی jihad کړی دی چې دی الواته ځان ټینګ کړی دی بس هغه ته نه قربان څه کاوه ته دې نه پکا نه بس مړې دغه ته دا وخوره بچ ته خوشاله منګه خوشاله بس دا دوکه چې سره تابعیږي را تابعیږي نه او ته چې لاړ شي نسواري کوړتا په خو دروازه هغه ته په دې خرالو ولکه لته شروع کړو دا نو غریب ارسه پوری ګډ ورشي چې کاوه فلانه ارسه دې نخش او دا کنه دې چې دروازې لاره شي غریب کله تیند کو خوري کله یو شي شي کله بل شي کله تلو پټه پاتې کله پلانې پاتې ګډه وړه چې اوس به دا سړی سرکوزه دې به کنځلې کوي او چې سلام علیکم اخوش لاره پرې وای مګر څه چې دلته پردو خو ته د خپل چینګ کړی او دا کنه کې یو سړی بورکا په سر کړته ته د خځې په شکل کې ګوري چې دا خو خزه ده باجی کینه باجی ما یو ځل سبق پرې اوسته ومنس کې نو ماته مې ورو صرف دا یو خبره وکړه چې له سوچ وکړه او دلته دې موږ کپڑے دکانو وای ګوره دلته پر دې ارخه دې باجی کینه باجی وبراوړم باجی ګلاس راوړم او الته ګوره د الله په کور کې ناس وي د الله کتاب به ویلو یو دغه خبره مې زړه پرې وته او بس واپس مې دکان پرې واپس راغلم بد نه دي ناروا نه دي
خو موږ وایو چې پردۍ ښځې ته باجي کېږي او نینې شینې کېږي او تاویږي راتاویږي او دومره خدمت یې چېرته د خپلې مور هم نه دی کړی او بیا د نه پکې هغه کله نه کله سامان هم وانه لي بیا تاویږي راتاویږي بله شونډۍ ورته واچوي چې والله خو په عذاب کړم او سامان یې مو وانه غوښتو نو عزتمندو که دومره عزت دې د ښځې وکړو د مور دې وکړو د خور دې وکړو نو کور به دې ګلې ګلزار شي